یو اوپینین بلډینګ وکړو د ماشومانو چې تاسو خپل سټډي کوئ نو کنسپچوال سټډي کوئ. په کتاب کې چې کوم ستا په 9م کې دی یا په 10م کې دی یا په فرست ایئر یا په سیکنډ ایئر کې دی، په دې کتاب کې چې کوم دا پیجز دي، په دې کې چې کوم چپټرز دي او په دې چپټر کې کوم کنټینټ دی، دا اصل کې د سوالونو جوابونه دي. دا د پرابلمز سولوشنز دي. تاسو په دې سولوشن ځان پوهوئ او د دې پوهې سره د رایټ او د لیفت نه مزید پوهه هم اخلئ او دا پوهه مزید د دریافت صورت ته بوتلو د لپاره خپل ریسرچ کوئ او فیلبدي شئ. په دې موږ اوپینین بلډینګ وکړو. تاسو چې د چا سره هم کېنئ په دې ټایم کې په ټول پاکستان کې د یو استاد سره، د یو ټیچر سره، د یو پروفیسر سره هغه ته ووایئ چې کنسپټ کلیر کول پکار دي او که نمبر یې اخیستل پکار دي. 99.9% به تاته د استاد، د ټیچر، د مدرسې، د پروفیسر نه یو ټکی ملاویږي چې ځان پوهول پکار دي. خو دا موږ اقرار باللسان کوو. ګراوند باندې چې بیا موږ وګورو نو په ګراوند کې په ایگزامینیشن هالز کې یا په امتحاني پیپرو کې چې کم پیرامیټرز دي چې په هغې د یو ماشوم ایبیلیټي جج کېږي نو هغه دي ډېر محدود او د هغې په وجه ماشوم په یو سټیټ اف کنفلکټ کې دی چې ما ته مې پلار، تره، ماما، د استاد یو ویډیو، یو ډاکومنټري، یو فلم کې خو زه کنسپچوال سټډي دپاره لګیا وم. خو دا په حال کې دننه او د نمبرو نه پس په یو ګورنمنټ کالج کې یا یونیورسټۍ کې د ایډمیشن چکر خو په نمبرو کې دی، نو دا یو کنفلکټ کې مونږ چولې. خو د دې کنفلکټ عمر لږ دی، په دې لږ ځان پوهه کړئ. کم پیرنټس که دا کوشش کوي، کم پیرنټس دا کوشش کوي چې زما د بچي نمبرې دې ډېرې راشي، نو په 9م کې به ته یو الوژن کریټ کې او په 10م کې به نمبرې ډېرې والي، شاباسي به مو واخلې د خلکو او غټ کپ په ماشوم کور ته راوړي او ته به لږ سیالي ګرم شي که نه چې زما بچي نمبر ډېرې واخیست. ته به فرست ایئر کې او سیکنډ ایئر پورې خو دا معامله وکړي. خو د فرست ایئر او سیکنډ ایئر نه پس چې کله د ماشوم د ژوند هغه خاص سپیشلټي ته ورننوځي، که دا د میډیکل سټډیز مخکې بوتلل غواړي او په هغې کې کار کول غواړي یا انجینیرینګ سایډ ته تلل غواړي یا سوشل ساینسز اړخ ته تلل غواړي یا یو خاص فیکلټي کې خپل لکه ایبیلیټیز جوړول غواړي، نو دا ماشوم هلته بیا وردېږي لاړه شي. چا چې نمبر ډېرې واخیستې، هغه ماشوم چې د چا نمبر یې کمې راغلی، نو دا ماشوم د یو ګورنمنټ سرکاري یونیورسټي یا کالج نه خو پاتې شو، ولې چې هلته یو کرایټیریا د نمبرو ده. خو دا ماشوم سکسس ریشو د ده زیاته ده. که دا پرایویټایز هم شو که نه، دا زیات قابل دی بنسبت د هغې نه چا چې نمبر یې ډېرې واخیستې. نو وقتی طور باندې دا یو سیټ بیک وي پیرنټس لپاره چې ماشوم یې نمبر یې کمې راغلی. خو بعد کې د دې لانګ لاسټینګ نمبر کنسپټ ډېر دی. کم ماشوم چې کنسپچوال سټډي کوي، کم ماشوم چې رټه لګوي یا ګوټه لګوي یا هغه پیرامیټرز په کم پیرامیټرز چې دا جج کېږي او هغه یو محدود ګیس پیپر مایند باندې ځان تیاری، ګیس پیپرز یا پاسټ پیپرز یا 5 ساله پیپر چې کومې دي زړې، یا دا سوال دی دای جواب دی، بس د دې نه رایټ او لیفټ کې زیاته ډوسه شته نه، یا رټه لګوي. نو دا ګریډز واخلي، نمبر یې واخلي، یو پوزیشن یو کرسۍ ته ورورسي، خو چې کله هغه میدان ته ورکوشي نو په هغه میدان کې بیا د هلک ناکامه شي. 99% زمونږ د سکول، کالج، یونیورسټیز ډراپ آوټ هغه دي چې نمبر یې ډېرې ښې وي خو سپیشلایزیشن ته چې ورننوتل ماته یې وخوړه واپس راغلل. 99% سکسس ریشو د هغه هلکانو ډېره ده چې چا کنسپچوال سټډي کړې وه، پیرامیټرز ته تیار نه و، نمبر یې کمې راغلی، خو د هغې نه بعد هغوی بیا منزل ته ورسېدل.